ما چڑا زادیو بندی اما ما چڑا زادیو بندی اما زاد محمد پمین مسیح چڑا دی اما ما چڑا زادیو بندی اما ما چڑا زادیو بندی اما گورا تاریخ زمان کلی کتابونو دے گورا تاریخ زمان کلی کتابونو دے یادے گما پنم زدہ حنفی تا اورد لے دے گما پنم زدہ حنفی تا اورد لے دے قائد میں مولانا دے قائد میں مولانا دے اوزت جیتی اما ماچڑا زادے و بندی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. صدق الله العظيم. سوق افتاب شي په اسمان راخي جوله د افتاب راخي جوله په اسمان دے سوق د مر په محجاب شي غړوله د پټکل مر په ابر کې پنهان دے سوق پشپکی شي ماهتاب راخي جوله د پشپکی خي جوله ما تابان دے سوق یو ساس کې پرېسته شي اسمان نازل کړي د پمنګ باندې باران دے سوک شي روح نه نوستله په یو ماشي ژوند کړي د په روح تمام جهان دے سوک د خور شي او ګل پیدا کړي د خور ګلستان دے سوک شي رزق رسوله هر بندتا د هر بندا روزي رسان دے سوک لسنګ شي ګوهر پیدا کړي د سنگ پیدا کړي دور مرجان دے سوک بندل ر ایمان شي ور کولې د ور کړي هر مؤمن لر ایمان دے بس وجود ازمکی سر دے لگولے ہمیں زوڑن پر رکوع سر آسمان دے ہراون بقیام ارتولاڑ ہر گیائی پا تسبیح سر زبان دے مخلوقاتو حسن دے پی جندلے لکد سر چی قدر دخپل زان دے مخلوقاتو حسن دے پی جندلے لکد سر چی قدر دخپل زان دے د زرگونو صفتونو راشا گورا یو صفتی کڑے ما عبدالرحمن دے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما د کلمې مسلمانانو ورونو زمن د درس عنوان دی ردالحاد. نن زمن اولنې درس دی په دې کې به موږ د الحاد په باره کې تاسو ته مختصر او مناظرانه انداز کې درس کوو. د خصوصیات د درس یو څه تاسو ته بیانوم. موږ به د الحاد تعریف تاسو ته بیانو او د ملحدینو اقسام به تاسو ته بیانو. د الحاد څه ته وایي، د ملحدینو کې کم اقسام دي، لکه مطلق الحاد دی، لادریت دی، دغه شانته کې فریډم دی او ډیزم دی او دا مختلف اقسام دي. پکې اصول به درته بیانو چې کم زمنګ اصل دی او کم زمنګ بنیاد دی به تاسو ته بیانو ان شاء الله. وا زمنګ علماء کرامو زمنګ مشران او اکابرین امت هغه ذکر کړی دي. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې الانتباهات کې ان شاء الله غنه موږ دار اغستی دي. دغه شانته کې د جدید مغربي تصورات وضاحت بدر ته موږ هم کوله، که هیومنزم شو، سوشلیزم شو، سیکولرزم، کمونیزم، ماډرنزم، پوسټ ماډرنزم او نور وضاحت بدر ته کوو ان شاء الله. د ساينس متعلق بتاوس ته موږ هم درس کوو. د لمر په باره کې، سپوږمۍ په باره کې، زمنګ نظام شمسی ملکی وی چې کومه کهکشا ده زمنګ دې ته ملکی وی ولې وی او دغه شانته کې دا یو اصطلاح به تاسو اورېدلې وی لکه وی د نوري کالیا ده، د ورته په اردو کې بل نور الفاظ استعمال هم په پښتو کې وایو چې د رڼا د نوري کال وضاحت ورته من کړی دی چې رڼا په یو سیکنډ کې 1,86,000 میل رفتار سره سفر کوي. دا چې کال کې څونه سفر کوي نو دې ته یو نوري کال ویل کېږي. د دې وضاحت
دا شان دغه په مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب څه شي دي چې موږ مسلمانان یو نو بیا دلته څنګه دا انسان مسلمانان به ولې ملحدین کیږي دا غي وضاحت وکاو او اهم کم بحث دې ان شاء الله درس دې د ملحدین او اعتراضات او عقلی او نقلی جوابات ما تقریبا او یو نه زیات په خپل کتاب کې د ردالحاد کې د دې وضاحت کړو دا موږ لیکلي دي ان شاء الله نور مه اعتراضي دا غي جوابات هم کو ان شاء الله هغه په دویم انټیشن کې بیا شامل او پکې موږ به تاسو ته هم وضاحت کوو په دې درس کې چې تاسو به د ملحدین سره په کوم اصول بحث کوئ یاد ساتئ که مناظرانه انداز کې بغیر د اصول او آداب نه تاسو بحث وکړئ نو دې کې به تاسو انخلئ نو تاسو په خپل اصول باندې چلےږئ او چې کله په اصول باندې روان یې نو بیا به تاسو هیڅ کله نه خرابېږئ دی به کوشش کوي تاسو باندې به اعتراض کوي نو تاسو به د اعتراض جواب د اصول په دایره کې ورکوئ نو تاسو به اتوماتیکلی بچ استئ که چېرې تاسو هغه اعتراض جواب بغیر د اصول ورکړي او بغیر د بحث د مباحثه او بغیر د مناظرې د آدابو نه ورکړي نو تاسو باندې تاسو په وجه اکثر ډیر خلک گمراه شي ځکه د الحاد دا کار چې دا ډیر یو مختات انداز سره به دا کار کې او دا به الکه چې تاسو په دبانې عبور حاصل شي اصله چې دا ملحد پتا باندې اعتراضات کوي او به تاسو دغه جوابات نه نو بیا به تخپل په شک او شبهه کې پریوزي دا شان تاسو موږ د دې خبرې هم وضاحت کوو چې د جدید الحاد د قدیم الحاد سره څه فرق دی دا الحاد چې دی دا د پخوا زمانې نه روان دی د نبی علیه السلام په زمانه کې هم داو او ان شاء الله موږ په دې کتاب کې درې ډلې ذکر کړې دي او دا غي په اړه کې قرآني آیاتونه موږ ذکر کړې دي یو معطله وا چې هغه بالکل د الله وجود نه منلو بعضې داسې ډلې پکې وي هغوی خو الله او رسول منلو آخرت نه منلو هغه په مزمت کې آیاتونه نازل شوي بعضې داسې ډله و چې الله منلو آخرت منلو خو نبی علیہ السلام نه منلو دا غوي وضاحت هم شوی دی دا شان د کې د صلح حدیبیه په موقع باندې نبی علیہ السلام یو سار صحابه کرام ته ویل چې تاسو ته پته چې الله او رسول څه فرمایي نبی علیہ السلام ته صحابه ویل چې الله او رسول خپويږي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې پدیش په څوک په ما د چا په ما ایمان زیات شو څوک په ما کافر شو احادیث مبارک ذکر کړل دي چې باران شوه نو الله رب العزت فرمایي چې چا دا ایمان او عقیده وي چې باران د الله رحمت دی د الله د طرفه دی د په ما ایمان راوړو د سیارو نه انکار وکړو دا سیاره پرس هغه وخت موجود دي او چا چې په سیارو باندې ایمان دی لکه بعض خلک وایي چې دا باران د دې سیارې د وجې کېږي او د دې سیارې د وجې کېږي نو الله رب العزت فرمایي چې دغه په سیاره او په ستوري باندې ایمان راوړو په ما باندې کفر وکړو هغه حدیث مبارک موږ سره سند خپل کتاب کې ذکر کړی دی نو دا فرق به موږ تاسو ته بیانو چې د جدید الحاد د قدیم الحاد سره فرق څه شي دی او بل فرق به دا وضاحت موږ تاسو ته کوو ان شاء الله د کتاب کې موږ کړی هم دی چې د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات کم دي کم وجوهات چې دا جدید الحاد پیدا شو دا فتنه دومره خوره دومره خطرناکه فتنه ده د دې نه چې کله تاسو ان شاء الله دا درس وکړو دا کتاب تاسو ته مخې ته راشي ولی نور دغه چې سامره تیر شوي دي فلسفي چې تیر شوي دي د دې نه مختلف دي هغه فلسفه او فلسفه بشرا لاغوي به کوشش کوي چې د استاد دین ختم کی نو هغه وخت به علماء کرام را پاسې د هغه مقابله به وکړه بل هغه څومره فلسفي چې تیر شوي دي هغه صرف محدود دي پوري هغه به صرف علماء پوري محدود نور عوام پکې نو مبتلا دي کې خو عوام او خاص پکې مبتلا دي ولې د دې بنیاد په ساينس باندې روان دي او د دې جدید الحاد خطرناک دغه چې کوم نظریه چې د دین ناکاره کی سوکي دین تا ناکاره کوي دین د لکار او باسي دین به موجود خو کار به پکې نه طاقت به پکې نه لکه یو خبره پکې دا هم ده ذهن دراله چې نن ته مسلمان په دین به عمل کې هو په تور د مذهب په تور د دین نشي کوي اسلام باندې موږ عمل کوو په تور د مذهب په تور د اسلام ته دین نشي نافذ کولای دا د الحاد یو نظریه ده چې ته کوم ځکه اسلام به تور د دین نافذ کې دوی بتا ختمه او دوی بتا پس راځي او استاد نو دا هغه د الحاد هغه نظریه ده ان شاء الله دې کې په ټول تاسو موږ ان شاء الله د دې مکمل وضاحت وکړو دا شانته کې د بیگ بینګ په اړه کې به موږ تاسو ته وضاحت کوو چې دا بیگ بینګ مخکې نظریه و چې ماده قدیم ده دا د مخکینی فلسفه چې څونه تیر شوي دي ارسطو دا چې څونه قدیم موږ په اصطلاحات او منطق کې ویلي دي چې د هغوی په نسبت ماده قدیم ده لیکن اوس چې کوم جدید نظریه ده بیگ بینګ چې انفجار عظیم وشو دماکه وشوله دی ورته دا د بیگ بینګ نوم هم ځکه هغه چې دماکه وشوله ساينسدانان وایي چې 14 عربه کاله مخکې
او هغه په ځمانه ماده پیدا شو. په دې بیگ بیگ باندې موږ څونه اعتراضات کړی د الله په فضل سره اوسه پورې ساينس د دې جواب نشته ور سره. دا شان د روح وجود به نه مانی موږ په روح نن دې باندې ساينسي اعتراضات کړی دي چې هغه کوم یو ماده دا هغه کومه پرزه چې د انسان په جسم کې پیدا شي هغه سره ژوند شروع کیږي او هغه کومه پرزه او کومه ماده چې هغه په د انسان په جسم کې هغه کار پیږي د انسان جسم ختميږي. نو دوی سره دې خبره جواب نشته ځکه دوی کزړه او دماغ غنی نو اول د انسان د مور په خېټه کې انسان چې پیدایش کیږي د انسان ترتیب برابرېږي پهله زړه پیدا کیږي بیا دماغ وي زړه او دماغ موجود وي د انسان لیکن انسان کې روح نه وي لکه څنګه چې یو ماشين موجود دی او روح یو لپټاپ کمپیوټر څومره چیزونه چې دی او دا بجلی سره چلیږي پکې دی او تا د بجلی کرنٹ نه راغلی دا کار نه کوي. دغه شان کم کرنٹ چې د انسان ته ورشي او هغه سره د جسم شروع شي دا ټول ته پته چې سلور مې شروع ست د انسان په جسم کې الله روح واچي او روح د الله یو امر دی. الله رب العزت وضاحت کړي قران کریم کې موږ په دې کتاب کې د وضاحت هم کړي درسونه کې ان شاء الله مه ترازی روح باره کې به درس کو تاسو ته بیا وضاحت کی. نو موږ وایو چې هغه کومه پرزه چې د انسان په جسم کې پیدا شي چې د سره د جسم ژوند شروع شي دوی ته نو دوی سره د دې خبرې جواب نشته ځکه زړه مخ کې پیدا کیږي او دماغ په سلورمه میاشت د انسان په جسم کې چې کوم اعضاء پیدا کیږي هغه بغیر د روح دي لکه وخت پیدا شو دا شان د کې نوکان شو دا چیزونه نو په وختانو کې روح نشته لري. ته یو انسان یو وخت د تخپل کټ کوا د درد نه ملاويږي ولی د کې روح نشته نو دا روح موجود دی. نو د بده بیگ بینګ باندې بده ساينس باندې دوی سره چې کوم زمنګ څومره د دې زمنګ څومره دلایل چې دی او زمنګ چې څومره نظریات دي د اسلام په دوی باندې چې دوی اعتراضات کوي موږ ولداغي اعتراضات او جواب هم ورکړي دي الټه په موږ اعتراضات کړی د الله په فضل سره. دغه شانته کې سنت نبوي صلی الله علیه وسلم او جدید ساينس په اړه کې زمنګ مضمون دی چې راځي مختصر به ذکر کو چې دوی سره د سنت نن الحمدلله نبی علی السلام صلی الله علیه وسلم کاله مخ کې کم سنت مبارکه موږ د ذکر کړي او نن ساينس دغه تحقیق کوي دا ټول موږ وضاحت کړي دي. نو زمنګ به ان شاء الله درس داسې مناظرانه انداز کې به ان شاء الله تاسو ان شاء الله تعالی تاسو به موږ په دې پویو او بیا به ان شاء الله تاسو ټول په دې ډاډه شئ چې تاسو بهر یو ملحد ته وي چې راځه میدان ته د علت او د معلول خبرې ډېرې کوي ان شاء الله په دې علت او معلول کې بدې د موږ داسې اعتراضات کوو ان شاء الله دوی سره به جوابات نه د الله په فضل سره. نو دا یو مختصر د خصوصیات موږ ذکر کړل اول دغه درسو نو ان شاء الله سبانه به د خیره مقدمه شروع کوو سبانه به اصول شروع کوو د خیره دویم درس کې کوشش کوئ دا ردالحاد داسې موضوع ده چې دې کې زمونږ څونه مکاتب فکر دي ټول پکې ساخلې او دا شیر کوي د الله د رضا لپاره. موږ الحمدلله کوم چې مذهبي طبقه ده نو دوی خو الحمدلله موږ زمونږ قاعده څوک نشي خرابوله خو کوم چې کالجونو کې یونیورسيټانو کې د الکان سبقونه وي نو دوی ډیر په خطر کې دي او د دوی کوشش وکړ دي چې تاسو دا درسونه مخ کې شیر کړئ چې هغه ته هم دا ورسیږي ځکه د عقلي اعتراضات کوي او بیا دوی وی چې وګوره دلته اسلام سره جواب نشته لري د عوامو له دوکه ورکی د خلاف عقل او ماورای عقل کې فرق نشي کولای. په فیسبوک باندې او ملحد وغه پوسټ کړي او یاره تاسو دلیل نشته لري مور ته تاسو دلیل صرف خپل مشاهده ته وایي تاسو خلاف عقل او ماورای عقل کې فرق نشي کولای. ما ته په دې خبرو ځان پوي کبه میدان ته شرازه بس یا خبري ووري دي بیا سره مه ترانه وجدا د دوی وی احادیثو کې راځي چې الله رب العزت په جنت کې اوداسه ونه پیدا کړی چې هغه نه به ازر کاله به سفر کوي او زر کاله به تاویږي او داونه به دومره غټه ده یا الله رب العزت به د انسان په جهنم کې به د انسان دا جسم دام رغټ شي چې یو غاخ به د وحد د غرم له داس نور احادیثو کې چې سونه راغلي چې د جهنمین وجود به غټيږي چې دوی له درد ملاوي شي نو دوی وایي چې دا خلاف عقل دي. نو موږ یو دا ماورای عقل دی خلاف عقل نه دی یو خلاف عقل به بل ماورای عقل وي. الله رب العزت چې وړو کې وجود پیدا کولای شي نو غټ نشي پیدا کولای. الله رب العزت چې دنیا کې وړونه پیدا کولای شي نو غټونه نشي پیدا کولای. نو دوی بیا غ ماورای عقل ته خلاف عقل وایي. نو دا خبره به د دوی غلطه ده. ان شاء الله اصول به تاسو څنګه ذکر کوو نو په اصول به تاسو دوی سره بیا بحث کوئ. کوشش تا کوئ چې دعا غواړئ چې الله رب العزت دا کتاب برابر کړي او دا چاپ کو د خیره وسایل برابر شي را سره
او دا درسونه مخکې شیر کوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.